انسانانو د راهنمایي لپاره مختلف اسباب الله جل جلاله را لېږلي دي. اسلام یوازې د مانځلو نه دی، اسلام یوازې د روژې نوم نه دی، بلکې دا یو جامع څومره د هغه عبادات دي، که معاملات دي، اخلاقیات دي، د هرې شعبې مکمل وضاحت په اسلام کې موجود دی. او اسلام دا نه وایي چې یاره سړی په سجده باندې پروت دی چې صرف دی په عبادت کې دی او دا سر د سجدې نه پورته کړو جومات ته ووت چې دی په عبادت کې نه دی، بلکې هغه یو وسیع مفهوم دی چې یاره په د الله رضا او د الله او د الله د محبوب علیه الصلاة والسلام د حکم موافق چې د څه عمل هم په دنیا کې کوي دلته به د عبادت اجر او ثواب ملاویږي. لکه مثال په طور امام طبرانی رحم الله طبرانی کبیر کی موجم کبیر کی حدیث مبارک ذکر کړي، نبی کریم صلی الله علیه وسلم د صحابه سره تشریف فرما دی او یو کس چې دی نو هغه روان دی، یو صحابي وی چې یاره څومره به ښه وه لو کان فی سبیل الله، وی دا کس ډېر صحتمند دی، ښه وجود دی، که دی د الله په لاره کې وی نو څونه خوند به یې کو. نو نبی علیه السلام وایي دی څه عمل کوي؟ دی مزدوري جاري کوي، کاروبار وغیره کار نه کوي. نو حضور علیه السلام ورته عجیبه الفاظ فرمایي، وایي که چېرې دی د دې لپاره د کور نه وتلی چې زه مزدوري وکړم، دیاري وکړم، کاروبار وکړم او زه خپل په مور او په پلار باندې ښه خوراک وکړم، مور لپاره پلار لپاره، نو فهو فی سبیل الله، وی دی د خدای په لاره کې دی. او که دی د دې لپاره وتلی چې زه مال وګټم او خپل بیوي چې د په خپل ښځه باندې حلال خوراک وکړم، د حرامو نه بچ کړم، د هغو ضروریات پوره کړم، نو فهو فی سبیل الله، دی د الله په لار کې دی. او بیا د نبي علیه السلام وایي که دې لپاره وتلی چې خپل په بچو باندې زما بچي چاته ونه ګډېږي، حلال مالي، د حرامو نه بچي، غلطو کارونو نه بچي، زه دیاري وکړم، مزدوري وکړم، تجارت وکړم، حلال مال وګټم چې زما بچي په صحیح طریقه باندې ژوند تېروي، نو نبي علیه السلام فرمایي بیا هم دی فهو فی سبیل الله، دی د خدای په لار کې دی. او کله د دې لپاره وته چې زه حلال مال وګټم، د حرامو نه بچم، چې په خپل باندې جامه خو واغوندم، خوراک خو کما، چاته محتاج نه ما، چاته سوال ونه کم، چانه غلا ونه کم، چانه ډاټا ونه کم، بل څه حرام ناجایز ذریعہ باندې چا مال لوټ نه کم، او دې دیاري کوي، مزدوري کوي، تجارت کوي، بیا هم د خدای په لار کې دی. څلورم کله دې لپاره وته چې زه مطلب دا چې دې لپاره مال وګټم چې دې تکبر وکم، زکه دیاو کم، خلکو ته ځان وکما، تکبر ځان غټي صاحب کما، بدمعشي پیو کما، ظلم وکما، جبر وکم، دې لپاره مال ګټي نو دې په هو په سبیل الشیطان، دې د شیطان په لار کې دی. نو مقصد دا دی د اسلام هغه مفهوم انتهایی دومره واضحه الله جل جلاله د الله رسول مقرر کړی چې ټیک دا په دې کې د انسان چې هر شعبه سره خو چې د الله او د رسول د حکم مطابق چلیږي، نو د کاروبار چې دا په عبادت کې دی. ځکه نبی اسلام فرمایي چې طلب کسب الحلال فریضه بعد الفریضه، خپل عبادت کې او د عبادت نه بعد حلال مال ګټي، حلال کسب کې، نو نبی اسلام فرمایي دام دې فرض ادا کوي، دام دې خپل ذمہواری ډیوټي پوره کوي، بلې بولم الله جل جلاله اجر او ثواب ورکړي. خو شرط پکې دا دی چې دوکه پکې ونه شي، دروغ پکې ونه ویل شي، کنځل پکې ونه کړی شي، ناروا یو حرام ناروا سیس چې هغه خرڅ کړی شي، نو دغه کاروبار چې دا هم په عبادت کې نه. چې زما مقصد ته خبرې دا و چې د په هر شعبه کې چې انسان پاتې کېږي آیت اسلام دا غیر رحمایي کړل. مثال په طور کما آیات مبارکه چې ما تلاوت کړو، الله تعالی فرمایي ان الله يحب التوابین، الله فرمایي چې څوک توبه وباسي ما ته رجوع کوي، نو د توبه کوونکو سره الله ورته محبت کوم. څوک استغفار کوي، څوک توبه کوي، الله ته رجوع کوي، نو الله جل جلاله فرمایي زه دې انسان سره محبت کوم. اوس خدای پاک اعلان کوي زما سره محبت دې نه غواړي خبر شته
توبه کوونکي استغفار کوونکو سره زه محبت کوم. دې باندې تېرو جمعو لږ شو. او دا بله حصه د آیات چې الله فرمایي ويحب المتطهرین، چې څوک ځان پاکوي، څوک د پاک اوسېږي، په پاکۍ کې مبالغه کوي، نو الله تعالی فرمایي د پاکانو خلکو سره زما محبت دی. ګنده خلک د خدای بدي شي. هغه پاکي بیا عامه ده، هغه د انسان د بدن پاکي ده. په بدن کې بیا ټول وجود راغی، خولې نه واله ټول وجود هغه د انسان راغی. چېرې کا د بدن پاکي ده، هغه که د کور پاکي ده، که د جومات ده، که د اودسخانې ده، که د غسلخانې ده، که د لارې کوڅې ده. خو چې دې صفایي کوي نو الله تعالی فرمایي د صفایي کوونکو خلکو سره، د پاکي کوونکو خلکو سره زما محبت دی. او ځکه نبی علیه السلام ته باقاعده دا حکم کېږي چې محبوب علیه السلام کله چې مسجد فرار منافقین جوړ کړو د دې لپاره چې یاره د مسلمانانو په مقابله کې یو مورچه به جوړ کړو، په دې کې چې تاسو د مسلمانانو خلاف راځي نو دلته وفات کېږي، سپی به کوي او بیا د مسلمانانو حمله کوي. او د توګې لپاره چې نبی علیه السلام ته یا رسول الله صلی الله علیه وسلم جومات جوړ کړی دی، ته راشه افتتاح وکړه. ته نبی علیه السلام جومات پات ته مسجد قبا شته نه، اکثر پکې باران ډېر شي، منځ کې نالۍ ده، بیا زموږ دا مشران مانځلی نه شي، مونږ چې دلته مونځ چې پاتې کېږي رانه نو. نبی علیه السلام یې چې د تبوک د غزا نه واپس شو بیا به ګورو بس نو. الله تعالی آیاتونه نازل کړو چې په دې جومات کې ودرېږي. دا خو صرف دې لپاره جوړ کړی دی چې یاره دا نور جماعتونه دا بل جماعت موږ وران کړو، مسلمانانو خلاف په دې کې سازش کېږي، په دې کې مشوره کېږي، میټینګ کېږي. دا خو د کافرو لپاره جوړ کړی دی. هغوی د کافرو سره د روم او دغه کافرو سره یې رابطه وه چې موږ ځای جوړو بیا به راځئ. نو هغه جومات یې نبي رسام هغه وشي د خبرې ولا ختمه کړه. بیا الله فرمایي چې ته داسې جومات کې ودرېږه فیه رجال یحبون ان یتطهروا. داسې جومات کې عبادت او لمونځ کوه، په هغې کې داسې خلک دی چې هغه پاکي خوښوي، ځان پاک ساتي او خدای پاک زما د خلکو سره محبت دی. مسجد قبا والا بیا روایتو کې راځي نبی علیه السلام ته تپوس کوي چې ای قبا والا ستاسو ذکر خدای په خپل کتاب کې کړلی، په خپل کلام کې کړلی چې دوی پاکان خلک دی او دوی پاکي خوښوي. نو تاسو څنګه پاکي کوئ؟ نو هغوی چې موږ مکمل خبره صفایي ډېره زیاته په کوشش او مبالغې سره کوو. اول په ګټه دوته باندې ځان پاک کړو، د هغې وروسته په اوبو باندې ځان پاک کړو. انتهایي په ځکه نبی علیه السلام ورته فرمایل هم دغه وجه ده چې خدای پاک په خپل کتاب کې ستاسو صفتو فرمایي چې دوی پاکي خوښوي. او ځکه زمونږ اسلام کې ګوره هر وخت مونږ ته د صفایو د دې حکم راغلی دی. نبی علیه السلام چې کله اوده کېږي په هغه کې مونږ نبی السلام مسواک ووهو، مسواک ته سره مسواک ووهو چې د خوب نه به پاڅېد نو نبی السلام یشوس فاه بالسواک، نبی السلام په خوله کې مسواک ووهو، خپل غاښونه او دغه ته مسواک باندې دا په مسواک په ووهو باندې. بیا چې نبی السلام مونځ کې په اودس کې به باقاعده مسواک ووهو، بیا مانځه ته به چې ودرېږي بیا هم نبی السلام روایت کې راځي چې خوله کې به مسواک نبی السلام ووهو په مختلف حالاتو کې. دا د دې لپاره او دومره اجر او ثواب چې یاره ته د مسواک سره کوم اودس کې ته مسواک ووهې، د دې سره 2 رکعته مونځ وکړې او په غیر مسواک نه د مسواک نه په غیر ته 80 رکعته وکړه، د دغه 80 رکعتو نه د 2 رکعتو کې ثواب زیات دی، ځکه په دې کې 27 طرف ډېره زیاته شوې ده. او نبی اسلام په انتهایي تاکید سره چې لولا ان اشق على امتي لامرتهم بالسواك عند كل صلاه. یاره که زما په امت باندې ګرانېدې نو په دې بیا په مشقت کې پروزي، هر وخت نبی اسلام زموږ خیال ساتي ګرم چېرې زما دې امتیانو ته تکلیف میلاو نه شي. یاره بیا به ورته ګرانه شي زما امت په مشقت کې پروزي که نه زما ما به مسواک چې دی د هر مانځه لپاره به ما مسواک فرض کړم. ما چې د مسواک نه بغیر مونږ نه کېږي، څوک د مسواک نه ورسوم چې موږ اودس کوو که نه. نبی اسلام فرمایي چې ما به د هر مانځه لپاره به ما مسواک وهه چې دا ما فرض کړي. خو بیا امت باندې به ګرانه شي نو د امت د هغه مشکلوالي د واجې نه چې یاره دوی په مشکلاتو کې پرېنوځي، دوی په پریشانۍ کې پرېنوځي. نو حضور علیه السلام فرمایي چې فرض مې نه کو او سنت چې دی هغه په هر مانځه لپاره هر اودس لپاره مسواک چې دی هغه کامل سنت دی او نبی اسلام ته همیشوالی کړی دی. بل دا بیا دومره حضور علیه السلام د هغې تاکید وکړو. حدیث مبارکو کې راځي چې حضور علیه السلام مرض الوفات باندې چې کله پروت دی، د بیمارۍ نه د وفات نه لږ مخکې حضرت عبدالرحمن بن ابي بکر رضی الله تعالی عنه د حضرت ام المؤمنین عائشة صدیقه رضی الله تعالی عنها رور هغه راځي او په جیب کې ورسره مسواک دی. حضور علیه السلام ته ډېر په محبت او په دغه په انداز باندې ګوري چې پته لګي چې حضور علیه السلام د مسواک طرف ته
ګوري. مور بي فرمایي چې زه ولګېدم هغه مسواک مې راواغست او حضور علیه السلام نه مې ورکړو. وایي نبی صاحب چې خپل خولې مبارکې ته مسواک نږدې کړو نو هغه کلکو نو نبی صاحب برداشت نشو کولی، بیمار و، نو مسواک یې ماته واپس کړو. وایي زه ولګېدم په خپله خوله کې مې هغه مسواک چې دی هغه مې نرم کړو، هغه پوس کو نرم مې کړو، او بیا مې نبي کریم صلی الله علیه و آله وسلم ته ورکړو. چې ور مې کړو نبی علیه السلام په خپل غاښونو مبارکو باندې او مسواک چې دی هغه ووالو. د مور بي یو څو خصوصیات دي که نه؟ نو په هغې کې یو خصوصیت پکې دا دی چې د حضور علیه السلام د لاړو مبارکو سره په آخري وخت کې زما لاړې شریکې شوي دي. ما هغه مسواک په خوله کې ورته نرم کړو او نبی علیه السلام نه مې ورکړو، نو نبی علیه السلام په خپله خوله مبارکه کې مسواک ووالو. یو خصوصیت د هغې مختلف خصوصیات دي. حضور علیه السلام د داسې بیبي چې مخکې نه واده شوي نه طلاقه شوي، دا صرف عایشه رضی الله عنها ده، بله بیبي داسې نه وه. ټول یا طلاق شوي یا کونډې نبی علیه السلام چې دی هغه هغسې خاوندان یې وفات شوي. نو دا نبی علیه السلام د دې خصوصیت دی. نبی علیه السلام د دې په کور کې وفات شوی دی، دا د دې خصوصیت دی. نبی علیه السلام د دې په غیږ کې وفات شوی دی، دا په آخري ټیم کې ما نبی علیه السلام سر مبارک ونیو او چې داسې مې ځان ته راجوخ کړو سر مې ونیولی، نبی علیه السلام روح مبارک چې دی هغه پرواز وکړو. نو وایي ستا یې زما په غیږ کې ختلی دی. دفن شوی دا د عایشې رضی الله عنها په کور کې دفن شوی دی. چېرې دا کوم کور چې د حضور علیه السلام روضه مبارکه دا د عایشې رضی الله عنها کور و، وایي په دې کې دفن شوی دی. او نبی علیه السلام انتهایي د محبت هغه اظهار به کوو چې یاره زما انتهایي محبت مې ستا سره وي. دا یو څو خصوصیات دي. یو پکې دا دی چې آخري وخت کې د نبی علیه السلام د لاړو مبارکو سره زما لاړې شریکې شوي دي. دا زما خصوصیت دی. دا خصوصیت بل چاته نه په امت کې چاته حاصل نه په بیبیانو کې. نو مقصد مې دا دی چې صفایي څومره اهم ده. حضور علیه السلام د هغې چې په آخري وخت کې نبی اسلام مسواک ته محبت سره ګوري او په داسې انداز چې هغه بیا مسواک رالي په خپل خوله مبارک کې وهي. نو دې نه معلومه دا شو چې دغه صفایي د مسواک دا کوم حکم ولې راغلی د صفایي دپاره که نه. د طعام متعلق کتاب العتیمه کې حدیث مبارکه راځي. نبی علیه السلام ته د روټۍ نه مخکې هم لاس چې دی هغه مکمل دواړه لاسونه چې دي هغه به یې وینځل. بعضې حدیث کې اودس راځي، نو د اودس ته مراد لغوي اودس دی، یعنې لاسونه به یې وینځل، لاسونو سره خوله مبارکه به نبی علیه السلام وینځله، بیا به روټۍ ته کېنل، او د روټۍ نه بعد د نبی علیه السلام بیا لاسونه وینځل. او یو حدیث مبارک کې دا نبی علیه السلام فرمایي چا روټۍ وخوړه په دې لاس کې د روټو ساسر پاتې شو، د ترکارۍ پاتې شو، او په دې حالت کې دته لړم راغی دی وچی شو، بل څه څیز ته دې پسې راغی دی وچی شو، دی مړ شو. نو دا چې دا د خپل ذموار په خپله باندې دی، یعنې دې چې خودکشي وکړي چې لاس وینځلو ته نبی علیه السلام صفایي کولو ته دومره ترجیح چې د هغه ورکړه. بسترې چې حضور علیه السلام همیشه دپاره ته حدیث مبارکو کې راځي چېرې بسترې لازم دا تاسو صفا کړئ، اول په څه څیز باندې ټک ووایئ. نو زما مقصد دا دی چې نبی علیه السلام او د غسل متعلق د اول چونکې غربت لږ زیات و، یو جوړه کپڑے وي پای کې کړي د بازار کارون کو د پټو کارون کو مانځله براتو. نو نبی علیہ السلام فرمایي چې غسل الجمعه واجب علی کل محتلم، په هر بالغ باندې د جمعې د ورځې غسل فرض دی. چې د جمعې د ورځې غسل چاونه په مونږ کې کېږي د خامخا غسل کوي. یا څوک صحابه کرام فرمایي لکه تر اخر اعلی حالات تک شو، نو بیا نبی علیہ السلام فرضیت ختم کو چې خیر فرض نه او سنت وسنګ چې د جمعې د مانځره لپاره سنت او نبی اسلام حدیث مبارکو چې کوم فضیلت د جمعې راغلی نیو پکې دا دی چې سړی د جمعې د مانځه لپاره غسل وکړي، ښه په دغه سره غسل وکړي، داسې چې خپل لپاره ښه کوشش دی وکړي، او بیا جمعې له راشي نو هغه اجر او ثواب چې نبی علیه السلام بیانوي نو باید هم دغه ذکر کړلی. نو مقصد مې دا دی چې د پاکي صفایي چې د دې انتهایي خیال ساتل پکار دي. هغه که ما تاسو ووایي هغه د انسان د خپل بدن ده، ضرورت نه علاوه کوم ویښته دي هغې لرکول حکم اسلام کې راغلی، هغه لوړ شي باید انسان چې هغه ګنهګاري کوي نو په هغه لکولو کې ثواب او اجر د نګونه دي. دا نګونه د حد نه زیات غټ شي نو هغې سره ګوره ګندګي پیدا شي او ګناه پکې هم دی. د هغې د نبی اسلام هر جمعه باندې واړه کوئ، هر جمعه نشي په دویمه جمعه واړه کوئ، خو زیات یې مه ډېر کوئ چې یاره دې نه ګندګي چې د هغه نه جوړېږي د نګونو نه. نو مقصد دا دی چې یاره د حضور علیه السلام د صفایي سره څنګه چې الله فرمایي چې زه د صفایي سره محبت کوم، داسې به د صفا خلکو سره زه محبت کوم. داسې نبی علیه السلام هم فرمایي چې الله تعالی څنګه الله تعالی خو خیدې چې زمون د صفایي کولو سره محبت دی. اب هر دې له کوشش کول پکاري. اگر الله جل جلاله ته د انسان د اخلاق د انسان د وجود دا دومره قیمتي دی چې
دا الله تعالی چې دا انسان جوړي د مور پر رحم کې د دې ماشوم خوراک چې دی نو هغه ښکاره خبره ده چې هغه وینه دته چلیږي. هغه وینه چې ګنده چیز دی نو الله تعالی د دې انسان خوله چې دا پاک ساتي. دا خوله پاکه ساتي نو د دې د وجې نه د انسان ته چې د مور پر رحم کې کوم خوراک ملاویږي دا د نوم په ذریعه باندې ملاویږي. دته چې کوم خوراک ورکول کېږي وینه ورکول کېږي دا وینه دا د نوم په ذریعه باندې چلیږي. دا ځکه چې هغه د خوله چې دا پر وینه باندې ګنده نشي. د انسان د خپل الله تعالی پاک ساتي. نو اځه له دغه پروګرام کړل چې په دغه په ذریعہ باندې د قومون په ذریعہ ولا خراب ورکی کو چې دا وینه په خپل لاړ نشي دی ګند نشي. بیا چې ماشوم پیدا شي د خبر په پیژني ګندنه سیستم پیژني نو په هغه عمر کې وتا د مور انتهایی محبت په الله جوړ کړل او هغه محبت دا چیرې او بیا غیله داسې پاک ته ولا پیدا کوي چې د په دې طریقه باندې مطلب دا دی چې دا و کی خپل هغه خله پاکه وساتي چې د مور پاک وجود کې ولا پیدا کړی دي د مور محبت ولا پیدا کړل کته نه هغه ولا دسي بندوبست کوي چې دې څه ګنده سیس چې هغه د تلان نشي ولر په دغه وخت ولم خله پاکه وساتله. تاسو زاره چې کله به انسان خپل اختیار ته ورسي نو د خپل اختیار باندې خپل ګندګي نسوارو باندې سیګریټو باندې په نشو تماشو باندې دغه ښکار نجاست د ښکار ګندګي را باغې باندې هغه خپلغه کما الله چې پاک ساتل او هغه پاکي د ختم کې خلق پر ګندګي پای باندې او بیا د هغه قطه نظر چې موږ دغه خو ظاهري ګندګي دا باطنی ګندګي دروغ کې نه وایو غیبت چغلی بهتان کنځلي بدردي دا خبرې په موږ سپکه ذات موږ وایو نو دې فرم د انسان خپل چې دا ګند شي کنه نو یا په نشوار په سینګړو باندې لګاو او یا باطنی هغه ډیر زیاته ګندګي چې په هغه باندې موږ خپل کړه دا خپل الله د خپل ذکر لپاره پیدا کړل دا د خیر خبرې لپاره پیدا کړل دا د قران مجید تلاوت لپاره دا په نبی رسول الله صلی الله علیه وسلم باندې درود شریف د الله صفات د رسول الله صفات دا د دې لپاره الله جوړ کړو هغه موږ په ذکر په باندې دا الله تعالی په باندې موږ خپل چې راغ ګندګو او دا غي بیا خیال نه ساتو د دې یو خیال ساتل پکاري چې مطلب دا څنګه موږ د دې خیال ساتو چې او د خانه شو اکثر چې جمعه ته خانه کې نسوار وغیرہ ورته د دې په خیال ساتو چې راځي ګندګي جوړ نشي بوجو چې خپل څنګه خپل پوری عبادت کې چې د جمعه عبادت موږ وکړو د خپل خپل جوړاوي او خو جنې نه کوله خو جنې کا څنګه چې د دې جوړاوي هغه بین کې مجلس کې تکلیف جوړي هغه په کار دې چې موږ له او تاسو نه زموږ معاشري لپاره د اصول دي د سیدا الله جل جلاله په دې باندې ناراضه کیږي په دې ګندګۍ باندې او په کېږي او چې څوک څومره صفایي کوي په اسلام کې د سپینې جامې ولې فضیلت ده ځکه تور جامه تواغوندا نو هغه ته یو غمیش کې موږ د نکات کې خیره لختاري کله ودا ګندګي ولې نه ګندګي تور جامه خو دا کار خبره دا ګندګي ډیره زیاته راکاږي ډیره زیاته راکاږي چې سپینه ته ګورو د ګندګي نو تور چراغ ته یو رسې ګندګي خو دې دا تور جامه چې دا په اسلام کې رسمي فضیلت ذکر چې په دې خیره اختیاري نو کې سره په دې مورې بدل نه کې په درې مې په بدل کې په سلورو سره په خپل کې په بدل کې کنه او د تور باندې کو ګندګي ګندشي و انسان هغه ګندا چې ولي یاره په داخله نه دي نو دا خیره نه کو خیره اختیاري نو دا مسله ده که خلیشي هغه خلی په پلی کې شوی بیا کنو څنګه مقصد په اسلام کې د سپینې جامې ولې فضیلت ده دا ځکه چې دا بار بدلېږي نو دا انسان هغه صفای او سره دی الله جل جلاله دې عمل کولو توفیق راکړي واخر دعوانا الحمد لله رب العالمين اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وتوفنا مع الأبرار يا عزيز يا غفار صلى الله تعالى إجان شير الأمور وقاشير آية الدوام إلى العالمين ومغفرة نسك خبر المذاكرة طول مراحل وتطول أسعد إلى العالمين تمام الدجان اللهم اغفر لها وارحمها وعافها واعف عنها وصلى الله تعالى على